الله رب العزت تمام انسانان په مختلفو رشتو سره وابسته پیدا کړي دي. هر انسان کو وګوري په یو نسبت نو په یو نظر باندې ښکاري د چا پلار به وي، په بل نسبت کو ورته وګوري د چا رور به وي، په بل نسبت کو ورته وګوري د چا زوی به وي. دکه شان زنانه کو په یو نسبت وګوري وي د چا به مور وي، په بل نسبت به وي د چا خور، په بل نسبت به وي د چا لور، په بل نسبت به وي د چا ښځه. نو مختلفو نسبتونو سره الله رب العزت د انسان وابسته پیدا کړی دی. بیا په هر انسان باندې د نورو انسانانو څو حقوق لازم کړي دي شریعت، چې دغه حقوق پوره کولو دپاره به د شریعت په رڼا کې زندگی تیرې. نو دغه حقوق سره وابسته دوه انسانان داسې دي چې قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت ډېر تاکید سره بار بار بیان فرمایلی دی، او هغه تعلق د والدینو او د بچی په مابین کې دی چې بچی باندې د والدینو څه حق دی. نو الله رب العزت فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ستا رب دا فیصله کړې ده الا تعبدوا الا اياه، چې عبادت په صرف اور صرف د وحده لا شریک ذات کې، یعنی عقیده د توحید په فضله کې راسخه اوساتئ. عقیده د توحید چې دی راوړه مضبوطه دکړه، مطلب ته د اسلام په دایره کې داخل شوي، لا اله الا الله دی اویل. نو چې کله د اسلام په دایره کې داخل شوي نو د شریعت نور احکامات در متوجه شو. په هغه احکاماتو کې یو اهم رکن هغه د والدینو حقوق دي. رب لا یزال د خپل د توحید د عقیدې نه پس دویم حکم چې فرمایي وبالوالدین احسانا، د خپل مور او پلار سره حسن سلوک، ښکلي اخلاق سره پیش راتلل، مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. حضرت حسن رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو چې حضرت د مور او پلار سره ښه سلوک کولو څه مطلب دی؟ ناغي فرمایل ښه سلوک دی ته وایي چې ته خپل مال او خپل محبوب مال په مور او پلار باندې خرج کړي، او دکه شان چې څه حکم درته مور او پلار کوي دکه حکم بسر چشم تعمیل کول، حکم منل، دی ته وایي حسن سلوک. ها البته کو د ګناه حکم درته کوي د ګناه حکم به نه مني. او مور او پلار درته وایي چې بت ته سجده کوا، بت پرستی شروع کا، دین بدل کا، دا به نه مني. د ګناه د خبرې نه علاوه چې درته څه حکم کوي بغیر د چون شرانه، بغیر د اعتراض نه، بغیر د سوال نه، بغیر د بد اخلاقی نه، بغیر د اف قدرې نه، فوراً سر بچشم داغي خبره منل، دیتا وی حسن سلوک. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی حسن سلوک کې دا هم راځي چې د مور او پلار وړاندې به خپلې کپړې به هم نه سنډئ، چرته ستا د کپړو ګرد او غبار ستا په والدینو باندې پرونځي.